انسان چې کله مړ شي، شرعي مسله دا ده چې د دې انسان په کفن دفن کولو کې جلتی پکار ده، یعنی چې دی وفات شو نو دله کفن هم زر ورکوي، دفن هم زر کوي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نو اوریدلی دي چې کله په تاسو کې یو کس وفات شي نو تاسو هغه قید مساتئ، بلکې هغه قبر ته زر رسوي. یعنی چې انسان وفات شو نو دې ځان سره ساروي ما دې زر تر زره کفن ورکوي او دې چې دې قبر ته رسوي. د مسلم شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي تاسو د جنازې په کولو کې تادی وکئ، که دا سړی ښه وي نیک عمله وي نو دا به تاسو قبر ته زر ورسوئ، او که نه بد عمله وي نو تاسو به د خپلو اوږو نه د ګناه پیټې چې کوم دی هغه به تاسو کوز کوي. مطلب د حدیث شریف دا دی که انسان نیک عمله وي او که بد عمله وي نو تاسو دا زر تر زره د دې جنازه کوئ او کفن دفن د دې په تادی سره کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل ای علی په دریو سيزونو کې رستواله مکوا دا رستو کوه ما. اول نمبر چې کله د منځ وخت راشي او ټیم داخل شي ته منځ رستو کوه ما، منځ وکا. دویم نمبر چې جنازه حاضر شي نو جنازه زر تر زر وکا. او دریم نمبر چې کله د یو جنې د پاره مناسب رشته پیدا شي، مناسب کس پیدا شي نو په دې کې رستواله مکوا دا رسته کوه ما، په دې کې تادی پکار ده. نو مطلب د ما د خبرو دا دی چې کله یو انسان وفات شي د هغې په دفن او کفن کې جلتی پکار ده، رستواله نه دی پکار بغیر د شرعي عذر نه. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله پاک دې زموږ تاسو کامل ایمان نصیب کړي، او الله پاک دې موږ تاسو د ایمان د زوالو نه وساتي، او الله رب العزت دې زموږ تاسو په آخر وخت کې د ځنکدن په وخت کې په ژبه باندې دا پاکه کلمه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.